نو زما عزیزانو د رمضان شریف په میاشت کې هر عبادت اسمان سره خبرې علما لیکي چې رمضان د هغه کاڼي نوم دی چې کوم کاڼی د چیلي د سر عمره دی او د جهنم په دې سر پروت سمندر په کال کې یو ځل په داسې موج کې راشي چې د دې اراده دای چې دا ټوله دنیا سیلاب نو الله دا رمضان کانه ور مخامخ چې ور مخامخ کی یو چس ناری کی او دا رمضان کانه ټول سمندر اوچ نو پدې میاشت رمضان نامه الله دې د پاره یې خدا چې پدې یو لاسو میاشتو کې دې څومره ګناه کړی الله د دې میاشت په برکت ټوله ختم نو عزیزانو عرض مې داو چې دې میاشت لا ملا او تړای ختمونه پکې وکي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د رمضان په میاشت کې یو شپه ته ختمونه کول یو شپه یو ختم به په تراوو کې کول یو سپاره به وای او یو ثابت ختم به د شپې کول او یو ثابت ختم به د ورځې کول سار نه به تر ماخامه پورې یو قران ختم بیا به تراوی چوکړي بیا به شروع شو نو تر سحر بانګه پورې به بل ختم سلويخ کاله د ماسختن پاو 10 د سحر مونږ کړي سلويخ کا مونږ یو ختم هم نشو هغه جمعات لټو چې چرتا امریکنه انجن امام ولاړی او ګړسته وباس یو ختم نشو عزیزانو ما سلويخ کاله ختمونه کړی د یو شپه ختم ما کړی دی اته بجې ماسختن امنیت تړلو زمونږ یو استاد او خدای دې غریق رحمت کی هغه پسې او د شپې چې درېنی به بجې شو نو ورپسې ولاړو چې درېنی به بجې شوې نو ودوحا ته ورسو پاو کم دیر سپاره په یو رکعت کې وې ا باقی پاوې په نورو رکعاتونو کې وې نو عزیزانو عرض داو چې په دغه ورځو کې د قران ختم یو په تراوو کې ډېر ضروري امام حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې ولید نو تاسو ته وکړو چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشاله ته په څه خوشاله لکه اوس مانه ته تاسو کې چې مولا صاحب ته په څه خوشاله مولیانو طبيعت خو درته معلوم دی چې دوی په څه ډېر خوشاله کنه جی نو دا سي هر سره د خپل شان مناسب په څه نه څه خوشالي خو بیا په دې نقدو کا خیالو کې هر سره خوشالي نقد زمون بیړه تباہ کړ زمون کورونه اوران کړ عمر له زمون کور جهنم کړ عمر د نقدو د پاره مونږ په اس ګناه سرپنه ده کړی بس
د نغدو د پاره وګوره په دې ملک کې ګرځا کم سړی چې پردی خویندې او پردی میندې او پردی لوڼه بل ته سپلای کوي د نغدو د پاره دا خو عام شی دی تاسو راشئ وګورئ نن د ملک د هوټلو ډک دی ټول ملک هوټل شو په دې هوټلو کې وګوره الکان سپلای کی د نغدو لپاره هیروین چې د انسانیت دشمن شه دی هغه سپلای کیږي د نغدو لپاره نو نن زمون عمر لکور چې دغه جهنم شو د جنت تمه مکوای ماما جنتونه نشته زه چې په کومه زمانہ کې اوسېږم نو ماته د ځان نواله تر خپنه شي تاسو پورې جنت منت نخکا ایو لیوانه ما تراغله ویلا بیدیگر مولا تی مالاو تبر ورسره ا تبر د صادر نروي سویل دا تبر ګوري پدې بدی کېما کدی د جنت نوم واغس پدې تبر بدی کېما زه یې د ما بیړای غر کشه چرته لیوانه نه رښتیا مې ونه ویل پدې تبر مې ټول جنتونه مات کړ جنت نشتا او نه خلکو ته د جنت تقریر وکي او په دوزخ کې مې خصي خواله دي اور مې تازه کړي دي خلک را تیاروا چې راځي نو ماما جنتونه نشته تاسو په ایمان وای دي ځان ته وګورئ موږ د انسانيت دشمنان موږ یو محتاج چې وی محتاج او تا ته ودرې محتاج دی او تا ته ودرې او تا داغه د احتیاج د لری کولو د وس مطابق کوشش ونه کړو ته به جنت ته ځې روزه نیسه نو داسې به خر تم زخلاو تړم ټول ورځ بګایا نه خوري تپوس بکې چې روزي میاشت رااله اسنه چې څوک ماخامه به ترکارې یا ماخامه به رو جماعتي وډکی کپ محله او په کلی کې یو کور به روټه او به رو جماعتي پاتې شو الله به پیدا ټول کله جهنم ته بوزي دا ټول کله زه په زندګۍ کې ودونو مدونو ته نه ځم کله پلار واده میم نه وځم وجه څه ده وجه دا ده چې یو ځل پېښ شوی او ما یو ځل داسې لین لګېدلې ده درو نو یو سر ته مونږه ناستیو لګ داسې دا غوړ غوړ مولیان ناست او لاندې سر ته غریبان ناست نو ما چې یو نوړایو چته کا او دویمه ته ملاس کولو چې د درستخان ته مې رستو کته نو هغه نورو خلکو ته تشي وريږي پرتی وي او زمونږ د سایډ باندې ډونګې وي او پکې ترکارای او فلان لاس ملون ولی جی نور سره وړو مال نه باروټه ختم شو چې باروت او واده والا ته مې چې وتا سوجي سونه خړم الله دې دغه قرآن کچې دا تپکې وسی ستا خدای بیخ بنیاد دغه پلار او نیکو بس چا کم خوار او غریب و ناس تو په یو درستخان غیته دې تشوري جیخي
او چې دا غوړ غوړ ناستو دي ته د ډونګو کې چرګانی تا خدای تباہ او برباد هغه ورځ دا نن ورځ د خار کې خنزیر وسی چې په مخ راشي مخ را نواړي په 50 کال کې ما دا کار کړو بیا مې وی چې رو را ورکاوه او د ماخام تازان لسرکړي چرګانی خېدي او په مالت کې د چا خټ کېدلې پیتیم نشته او نیولې د روزه ده په خدای بټې پر خرڅې چې مار پچې وې د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه هغه د ابراهيم عليه السلام په مکه کې جوړه کړې کعبه چې دا داغه نه د انسان پزړه کې چې کومه کعبه ده داتې چتل هغه کعبه چې ورانه کې نو الله په دومره نه خپکی ګنتی او بلچی راواله او مکه ته ورشو کعبه ټوله ورانه داغه دومره ګناه نه ده لکه د چا زړه دي چې بے ګناه هزار کړو دومره ګناه نن مون قدم بیرته موزران یو ظالمان یو قدم بیر دلازاری خب ګورو چې زما دي حرکت نه دي سړی ته دا تکلیف رسي نو په خپل لګ د زارو ګټ تیر کا بل ته تکلیف مرا سوال ناظمانو عزیزانو مونږ لړمان او ماران دا چې ډنګ چاله نه ورکو ټک نه ورکو نو سپیخ نه دی را باندې چې پیخ شي په لړم نو تماشا کوا چې 200 کال دی ورته چوریان یا چولی کنا نو مم چې په لړم پیخ شي والله چې ټک دل در نو تاسو مونږ لړمان دا چې لګ ډیر خی وسم نه رس نو روجه سره سره دی سيزونو تم سوچ کوي دی تم فکر کوي پټ پټ پتا لگاوا پالاکاو گاوند کې چې اسنه چې څوک چرتا بیرو جماعتي پاتې نه پټ پټ پتا لگا کینی دغه روجبا بیا تا د پاره زولنی وی او تبه جهنم ته روان کړي نو الله دې توفیق درکړي موږ نه مخکې چې کوم مسلمانان تیر شوي دي په خدای قسم چې د خپل خلینه به وېستاو بل به ور خپل به نه هر شپه تیر کړو بل به ور نهر اوس مونږ تاسو په ایمان وای زبردست وکم چې زه نهر شپه تیر کوم زه تعالی درکم نو خو زه فراډ او دوکایم کنه زما جون ټوله دوکا ده زما د اسلام د انوم غستل چې دي دا ټوله دوکا اوس به نظیرم چغي وای چې د عمل به اسلامي مملکت جوړم لکه خدای او قران ته وګوره په آرام کې نه بس خلق راوستي کې نولې بچی دا کوي د اسلام نوم څه ده او دا دومره بهوده قوم دی چې به نظر په اسلام لفظ غستو باندې دي او سبل اورځي د دې په جلسه کې چغي والے کې دي صاحبہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی دا د دې په جلسه کې چغي والے او تقریر خو به تاسو لیدلې چې څه وی او څه کولو سهالو د قوم ورته څه کول نو اسلام زمونږ چې ده دا بالکل دغه حدیث مصداق ده
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د اخر زمانه اسلام چې د دار چا په خله کې بیوي د مړای نه بخکته نه. نو زمونږ اسلام صرف په خله کې دی، د مړای نه بخکته نه. نو د خله اسلام باندې با نه جنت ملاویږي او نه به خدای ملاویږي او نه به رسول ملاویږي. د خله په اسلام به څه پاغه اسلام به ارث ملاویږي چې په زړه کې وي او زړونو نه زمونږ اسلام وته. زمونږ زړونو کې اسلام نه دا ز په داوی سره وای. او کوم یو لوی نه لوی میماندار او مسلمان او بزرګ او جنډه په ولاړه دا وای چې زما زړه کې اسلام دې ما سره دې خبرې. اول ورته ځان ثابتوم چې زما اسلام په خله کې دې پړه کې نه دی، او بیا په دته ثابتوم چې پلانې کار دی وګوره پلانې کار دی. دا نه چې په ځان جنډې ودرولې دي او خلق ته نګیر چاپیری او لاسونه صفای. د دوی ټول خوراک پلیت او مردار او حرام. د جواری پیسې په شکرانو کې دوی ته پیش کیږي، د شرابو پیسې په شکرانو کې دوی ته پیش کیږي، د هیروین پیسو زکات په شکرانه کې دوی ته پیش کیږي. نو مونږ ټول مردار خواري. مسله خدا ده چې د چا خېټه کې یو نوړای د حرام او پرتې داغه سلويخ پر زمونږ نه کیږي یو نوړای، او چې د چا ټوله خېټه د حرام وډکه. نو منځونه ماما نشته، هغه د لیونی کار دی. په دې تبر بدی کې مکم کا بیا دې د جنت نو مغسته. نو دا غلیونی خبره مې په دې اړه لیکل او دا شعر مې وې چې د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا. کله خدای مهرباني وي خو صد بیړه بم پار شي، او که په عقل وي او په قانون وي نو قانون په ذات کې مونږ یو، قانون به مونږ جنت لو ته نه پری. په دې روزه کې خله قابو کوي. څنګه روزه چې په خوراک سکاک ماتيږي، دا سه روزه چې د بل د پاره کوې کني او د بل شیطانت کې او بل پسې بد وې په دې روزه ماتي. زما په دې خبرو پوهیږي د بعض ائمه او دا مذهب ده چې د چا غیبت چې وکي په دې روزه ماتي.